بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان کې سبا په 6 جون بروز جمعه 2025 باندې د عرفه روز ده. د عرفه په روز باندې د سحر د مونځ نه بعد یو خصوصي عمل شروع کیږي چې هغه ته ویل کیږي تکبیرات تشریق، او بیا په 14 ذوالحجه د مازیګر د مونځ نه بعد اخري زر ویل شي او اکه زبانه بند شي. د دې حکم څه دی؟ دلیل څه دی؟ او د تکبیرات تشریق د ایام تشریق ته د تشریق ولې ویل کیږي؟ په دې به ان شاء الله اوس نمبر ور خبره کوو. نمبر 1 تکبیرات تشریق. تکبیرات دا خو موږ تاسو ته معلوم دي، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرات دي. دا به د 9 ذوالحجه د سحر د مونځ بعد شروع کیږي. د 14 ذوالحجه د بازیګر د مونځ پورې به د هر مونځ بعد دا وایو یو پیرا. ایام تشریق دا څه ته ویل کیږي؟ تکبیرات تشریق، ایام تشریق. د تکبیرات اخو شو، اوس تشریق څه ته ویل کیږي او ایام تشریق کمی دي؟ لومبي خدا خبر یا ساته چې ایام تشریق څلور ورځې دي: لسمه، یولسمه، دولسمه، دیارلسمه ذوالحجه. دا څلور ورځې ایام تشریق دي. او دا 9 ذوالحجه چې کوم دی دا وسره د عرفه روز ده. نه دا څلور ایام تشریق شو او د عرفه پر ورځ باندې تکبیرات شروع کیږي. نو تکبیرات تشریق، تکبیرات تشریق، تکبیرات د تشریق دروازو او 9 ذوالحجه رااله د عرفه روز او دا مسره د حدیث د وجنه راغلی ده، د نبی له صلوات و سلام د وجنه راغلی ده. ځکه چې په حدیثو کې راځي نبی له صلوات و سلام بد 9 ذوالحجه یعنی د عرفه دروازې د سحر د مونږ بعد به تکبیرات شروع کړل او د 14 ذوالحجه د مازیګر د مونږ بعد به ختم کړل. نو 9 ذوالحجه وسره نبی له صلوات و سلام یو ځای کړی دا. نو تکبیرات تشریق د تشریق دروازو تکبیرات او ورسره 9 ذوالحجه دا 15 ورځې شي. دا به کې دویمه خبره شو. درېمه خبره دا ده چې د ایام تشریق ته د تشریق ولې ویل کیږي؟ د دې فقهاو بلا وجوهات لیکلي دي. زه صرف دویمه هغه اسان دي. یو دا چې د ایام تشریق ته تشریق د تشریق اللحم د وجه نه ویل کیږي. تشریق اللحم دې ته ویل کیږي په عربي کې چې غوښه اوچول، او دا خو د اختر ورځې دي. د پخوا زمانه کې فرج وغیره ونو، نو خلکو به د سټورینګ د پاره غوښه اوچولې. په دې بنیاد دې ته چې کم دینو ایام تشریق ویل کیږي. یو دا ده. دویم وجه دا ده چې دا د شروق الشمس نه دی، یعنی د اختر پر ورځ باندې د اختر د مونځ لپاره د نور د راختو انتظار کول چې نور راوخیږي خلک د اختر مونځ کی. مطلب دا چې د غټ اختر مونځ دا وختي کول پکاري چې خلک بیا خپل قربانو طرف ته متوجي شي او دا غنه وختي فارغ شي. نن سبا ګرمیم ده پکار د چې په کوم شپږ بجې او شپږ بجې د اختر مونځ نه شوي وي. نو ایام تشریق د دې وجه نه ویل کیږي. تشریق اللحم یا د شروق الشمس ته وجه نه، دوه وجه نه چې کم دینو دته د ایام تشریق ویل کیږي. دا درې خبرې شوې. څلورمه خبره چې د دې ایام تشریق ثبوت د قران نشته او کو نشته. آیا د دې ایام تشریق تذکرہ په قران کې شته او کو نشته؟ بالکل شته. ځکه چې نن سبا هر سره یو موږ د قران دلیل راکا، د حدیث دلیل راکا. اکثر خلک به حدیث هم نه مني، خو بهر حال په قران کې الله فرمایي واذکروا الله فی ایام معدودات، چې یاد کې تاسو الله پاک د شمیر په یو څو ورځو کې. د دې د لاندې مفسرینو، محدثینو، فقهاو په دې باندې اجماع ده چې د دې ایام معدودات نه مراد ایام تشریق دي. علامه ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلي دي چې ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د دې نه مراد ایام تشریق دي. او بل لاندې پاره کې ټول مفسرینو نمونه ذکر کړی دي، بعض فقها هم به ذکر کړی دي چې د دې ټول په دې باندې اجماع ده چې د دې مراد ایام تشریق دي. دا خو د قران د ثبوت شو. او د حدیث نه د ثبوت داده چې په سنن دارقطنی کې د حضرت جابر، د ابو طفیل، د حضرت علی او د حضرت عمار رضی الله عنهم د دې د ټول نه دا روایت نقل کړی شوی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د عرفه پر ورځ باندې د سحر د مونځ نه بعد
تکبیرات شروع کړل او بیا به چې کوم دی د ایام تشریق په اخیری ورځ باندې د مازیګر د مونځ نه بعد ختم کړل. نو عرفه هم پکې رااله او پکې ایام تشریق هم راغلل. او دا حدیث په سنن الکبرى للبیهقي او شرح السنه اعلاء السنن په دې ټولو کې دا حدیث کوم دی موجود دی. او بعضی کتابونو بیا په دې باندې بابو هم باندې تړلي دي، بابو تکبیرات التشریق هغه ځان بیا تفصیل دی، ډېر تفصیلي د ویډیو نه کوزه چې مخکې نورم احکامات پراتی دي باغې خبره کوو. خو بهرحال دا چې کوم دی د تکبیرات تشریق خبره شو، ورپسې د هغې ثبوت د قرآن نه، ورپسې بیا د حدیث نه. اوس تکبیرات تشریق په دې کې یو څو مسائل دي، هغه تاسو ځان سره زده کړئ. یو پکې ټول نه اهمه مسله دا ده چې تکبیرات تشریق دا ویل واجب دي. بعض علما فرمایي چې دا سنت دي، خو سنت مؤکده دي. خو بهرحال د احناف مبتدی قول دا دي چې تکبیرات تشریق د 9 ذی الحجې د سحر د مونځ نه بعد تر د 13 ذی الحجې د مازیګر د مونځ پورې په تیز आवाज باندې د سرو لپاره ویل دا واجب دي، خو ډېر په چغو باندې نه، په کلاره په داسې आवाज سره چې بسته اوري. او د زنانو د لپاره په ښکته आवाज باندې په کلاره आवाज باندې او ویل یو پیر دا واجب دي. چې څنګه په سړو باندې یو پیر ویل واجب دي، دغه شانته په زنانو باندې یو پیر ویل دا واجب دي، حکم یې دا واجب دي. پس دویمه مسله دا ده چې یو سړی دی د هغه نه مثلا پاکستان کې بعد عرفه ورځ د جمعې د ورځې نه شروع کیږي، سبا به شروع کیږي. نن یو کس نه د ماسپښین مونځ پاتې شو، یا د مازدیګر مونځ پاتې شو، یا د ماښام مونځ پاتې شو، خو بهرحال نن ورځ کې د هغه یو مونځ قضا شو او سبا د عرفې په ورځ باندې په 9 ذی الحجه باندې دی دا مونځ راګرځي. نو آیا چې دی په 9 ذی الحجه باندې یا په 10 باندې یا په 11 باندې یا په 12 باندې یا په 13 باندې تر د مازیګر د مونځ پورې دی دا مونځ راګرځي، د مونځ قضا کوي، د تیر شوي مونځ قضا کوي په دې 5 ورځو کې. نو آیا دی په دې کې تکبیرات تشریق وي او کنه بوي؟ دا خبر یا ساتي فقهاو لیکلي دي چې د تیر شوي مونځ قضا کول د 9 ذی الحجې نه چې ستانه مخکې کوم مونځ قضا شوی دی، د هغه مونځ قضا کول په دې 5 ورځو کې د مازیګر د مونځ مخکې نه په دې کې تکبیرات تشریق نشته. البته چې کوم مونځ ستانه په دې 5 ورځو کې قضا شو او به په دې 5 ورځو کې راګرځي د مازیګر د مونځ مخکې د 13 ذی الحجې د مازیګر د مونځ مخکې، نو بیا وسه تکبیرات تشریق ویل پتا باندې واجبي. او کو د دې 5 ورځو یعنی د 9 ذی الحجې د سحر د مونځ والا تر د 13 ذی الحجې د مازیګر د مونځ پورې ستانه یو مونځ قضا شو، یا 2 قضا شول یا 3 قضا شول، او هغه مونځ ته بیا د هغې نه بعد راګرځي د 13 ذی الحجې د مازیګر د مونځ نه بعد بیا راګرځي، نو بیا وچه کوم دی پتا باندې تکبیرات تشریق ویل واجب نه، خو ګناهګار به سخت ګناهګار به، ځکه چې واجب پر خود الله سره خبر نه ده، په دې باندې خپوره په پوره چې کوم دی ګناه ملاوي او سړی په دې باندې فاسق او فاجر جوړی دی شي. دا به کې دوه مسلې شوي. درېمه مسله دا ده چې کوم سړی قصدن عمدن دا واجب پرېږدي، فقهاو لیکلي چې دا سخت ګناهګار دی، فاسق او فاجر دی. بل دا چې بعض وخت چونکې دا خو کال کې وپیری، نو بعض وخت د انسان خیال نه دا غنه پاتې شي، خیال نه په هیرته پاتې شي، د منځ کو خیال نه دی، په خپل ځای باندې ناشته نه پاسېدلې دي، نه چا سره خبرې کړې دي، نه خاندلې دي، داسې یو عمل نه کړ چې هغه د منځ منافي، نو مزه تکبیرات تشریق وایي. او کو نه دې ناشتي دنه چې کم دینو په ایره باندې پاتې شو، خو دې بیا پاسې د داسې یو عمل کو چې هغه د منځ منافي وي، د بیا وروسته رایا شو د دنه چې کم دی اوس د لاس نه اوتې ده، خو په هغې باندې بیا هم فقهاو لیکلي چې توبه استغفار دې به کوي. بهرحال تکبیرات تشریق ویل دا چې کم دی واجب دي، چې څومره مسلمانان زموږ دا پیغام اوري، نو دا د هر مونځ نه بعد د 9 ذی الحجې د سحر د مونځ نه بعد شروع کېږي، د 13 ذی الحجې د مازدیګر د مونځ پورې وي. هر ملګری په دې باندې عمل وکړي.